اللہ پاک دا اصحاب فیلو واقعہ بیان کرے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ داوا چھ دا یمن گورنرو او داغنمو ابرہا او دا ابرہا چھو دا عیسائی مذہبو دو یمن کے خلقنا تپوسو کو چھ دا خلق چھ مکی معظمی تزی او پدغه مکه کی چې کما یو کوټه د کانو جوړه شوی او د دې نوم د کعبه مداخلت چې د کعبه تلاړ شي او تنګیر چاپیر تاویږي د دې منشات صدا خلق ورته وی چې د دې منشا دا چې دینه چې سړی تاو راتاو شي نو د سړی حج او دې کې دومره اجر دی او دومره ثواب دی او دادی داد ابرها گورنلو هغه اعلان وکړو چې تاسو فورا یو کوټه جوړه کړئ او ډېر اعلی جوړه کړئ کوټه جوړه شوه غلاف په د پاسه وغړولو او اعلان وکړ په ټول یمن کې چې دینه پس بڅوک مکې ته نزي هغه کعبه چې کومه په مکه کې دا ما ورته جوړ کړ دلته او بدل ترازی دینه تاویږي او ثواب دم خلق مجبور شو دا حاکم حکم دے خلق بتلاو آگے کوٹے نہ بغیر چاپیر تاوے دا دا مکی معظمی یو سڑے یمن تتلیو آگے چھے وقت چې دا کعبه چې دا د خدای په حکم جوړه شوې ده او د دې تعین د هغه ورځې نه شوې ده چې کوم ورځې باندې خدای پاک د ازمکه پیدا کړ نو دې کعبه نه زرگونا کالا پیریانو طواف کرے بیادے کعبینا زرگونا کالا یو لک سلیری زرہ پیغمبرانو طواف کرے بیادے کعبینا لکونا کالا ملائکو طواف کرے اس منگ خو چرتا عمر کی یو زلار شو حج کے تنا یو سو زلہ طواف کو نچ دل تراشو اجی سے ابشو بیا کپرانا اور اسخر پٹیم خو اجی سے بھی بلائے اور رکئی ورځ د اسمان نه اویا زره ملائکه راکوزیږي او د دې بیت الله شریف نه طواف کوي او بیا ځي او اره ورځ اویا زره ملائکه مدینه منوره کې را نازلېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه اقدس ته ولاړی وی او الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وی
24 घंटे بیا لاړ شي چا لاړ شي نور اویا زره راشي امام غزالی رحمت الله علیه وای چې نن چې کوم ملائکه راشي او درود وای پر روضه اقدس باندې او طواف کی د بیت الله د دې ملائکو نمبر به بیا تر قیامت پورې ناراضي د الله په نس باندې د ملائکو دومره عظیم مخلوق دی چې د کله نه کعبه پیدا ده نو روزانه ور سره دا چل کی او چې د کومه ورځ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن شوه دی نو داغه د قبر سره روزانه دا چل کیږي نو سور لس پنځل سوا کال وشو چې اره ورځ او یا زره ملائکه راځي او بیا ځي او تر قیامت به بیا نمبر نه راځي د دې اندازه لکوي چې دا الله په نس باندې څومره عظیم مخلوق دی چې هغه د انساني عقل پشمار کې نه راځي الله په خپل وی وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو الله سره د غیب داسې خزانه دي چې دا غي علم خدای وی سوا زمانہ بل چاته نشته څوک په خبر اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دا ځمکه او طبقه دي او هر یو طبق د یو بل نه 1500 کال لري لکه څنګه چې دې ځمکه نه اسمان لري دا سه د دې اول ځمکه نه دویم ځمکه بیا دومره لري دا لکه دې نه چې د اسمان لري اغه لاندې بیا غبل ځمکه دومره لري دا اغه لاندې بیا بل ځمکه دومره لري دا اغه لاندې بیا بل ځمکه دومره لري او بیا په هر یو طبق باندې دغه مخلوق آباد دی لکه مونږ چې د دې اول ځمکه د پاس آباد داسې بنی آدم التابات داسې اسمان داسې ستوري داسې نور داسې سپوږمۍ التم دی لکه چې څنګه دلته بیا دا اول اسمان 9 کروڑا صد 9 لکه صد پاسا میله دې ځمکې نه لري دا انور هغه د پاسه بیا دا اسمان لري علماء لیکي چې څومره د دې ځمکې نه دا اسمان لري دی داسې د دې اول اسمان نه بیا دویم اسمان دومره لري داسې د هغې نه بیا غبل داسې بیا اوم اسمان د پاسه کرسی او زید کرسی د پاسه بیا لوح قلم دی لوح قلم د پاسه بیا عرش دی عرش بیا دومره لري دی دا غینه لکه دې ځنه چې د اسمانونو هم پار کې بیا عرش ترس دا عزیزانو سوچ هغه مکی ته ورغه چې دا کعبه چې کومه د خدای په حکم جوړه شوې ده او د ابراها د دې په مقابله کې په یمن کې اسی کوټي باندې کعبه نامه کې والله کې پرېد ورته تاوید را تاوید خو یو ورځ د دې کعبه هغه څوکیداران چرته ودو بده ورننه وته دی او پکې او دسماته کړي
سهار چا څوکیداران راغلي دي چې ګوري دننه او دسماته پروت. ابراهه ته اطلاع لاړه چې جی هغه ستا په کوټه کې خو چا داسې چل کړی. هغه تمام سی ای ډي او انټيليجنس والا راوغوښته. ورته وی په 2 ورځو کې سړی پیدا کړي چې دا کړي چا دي کینه ټول پانسی کوم وجنم. سیډي والاو په 2 ورځو کې سړی را پیدا کو دغه مکی او گورنر ته پیش کو چې صاحب دې سړی کړي. ورتل داولی ولی خبره دادا چې هغه زما د خدای کعبه چې دا هغه ته چې څوک اسی په کاغه نظر وګوري نو سر ته غوس او په دې کوټه باندې تا کعبه نامه یې خدا. نو ما دا تجربه کولا چراشا متیازه پکې وکا چې دې کې څه برکت شته کنيشتا. خو ابراهه دا کعبه نوم تلری کا ما پکې او دسماته حکم په ما څه چلونه. ولته د کمزه ولزه د مکه معظمه ولخاوه ولزه تا ته سنوي خو استاد د مکه کعبه می چې ورانه کړی نه کنا نو په خدای قسم کوي پرې کته دومره غیرتی چې د خپل وطن د کعبه بدل دی واغستو نو زمتا نه زیات غیرتی ما نو فوج تیار کو او اتیان تیار اور روان شو په مکه اٹیک کولو. چاټی کې کولو نو د مکې نه لګ لري ډیره لګولاو. اوس تیارې بکې په اتیان او په فوج باندې په مکه چې داورانش د دې فوجیانو د عبدالمطلب او خانو نیو چې او خاني ونیو نو عبدالمطلب سے ورپسې ورغه چې صاحب زما او خان ستاد فوجیانو نیولې هغه ورته وی چې سپوږ شوي زپ کعبه باندې اٹیک تراغله ما ورانو مې د دې تپوس نه کې او د خپل خانو تپوس ترال. عبدالمطلب ورته سمره خپل جواب ورکړي ورته ویلو ابراهه د کوم شي چې زه مالک نو زه تپوس تراغله ما او د کوم شي چې خدای مالک دی نو خدای پوهیږي او تاسو پوهیږي هغه سره زما څه کار. د خان مالک زما تاسو ته زرا غله او د کعبه مالک خدای دی خدای پوهیږي او تاسو پوهیږي ما هغه سره څه کار. ولور کې ول خان او خان ورکړه او د تلاو اتیان مخ کې او فوج ورپسې په کعبه چې څو وخت کې اٹیک کړي په دغه وخت کې بنی آدم نو چې کعبه احترام باقی ساتلې وي نو الله پاک دا توتاګر کی مارغان چي دي دیتا ابابیل وي دې مارغانو ته حکم کو چراشی او د ابراهه په د اتیانو فوج باندې بمباری وکړي. بمباری څنګه وا قطکانی واړو واړه د مارغانو دو په پنجو کې نیولې دي
او یو په مخوکه کې او په د پاسه رااله داس چراله چې کانه به پر وګرځولو د سړی په سر بچ پریواتو نو لاندې نه بته وته پاغزه به مردار شو داتی په املا بچ کانه را پریواتو لاندې خېټه نه به وته دومره غار به پکې جوړ کو اتیبم په ځای مردار چې دا بمباری شروع شو ابراهه حیران شو او تختید په یو منډه ځان خلاص بادشاہ لا ورغه سچلو شو ما سره خدا سي چلو شو د دپنوم باندې چې کم کانه هغه مارغه راوړو د مخکې منډي والے او مارغه ور پسې تلو تاسو څه خیال دی چې قدرت کم کار تا د پاره مقدر کړي تب ته اخلاص چرته شي خلاص بشي دا سه باور غر برابر کی ولا بد راولي چې عقل او فکر کې بدیم نه چې یا الله دا زما سوچ سو را سره وڅوڅ او را پیښ ور غر برابر شي او هغه د هلاکت ذات به ورول مارغه لاړو پاس پروشندان کې کېناستو او ابراهه لګیا د بادشاہ ته دا قصه بیانې چې دا سي اٹیک مې وکړو فوجیانو اتیانو پاس نه مارغان را له خو چې دا سي کړکای ته وکتل بادشاہ ورته وایي چې مارغان څنګه رااله او بمباری وکړه او چې دا سي وکړه مارغان تناس او په مخوکه کې اکانې نیولې ابراهه ورته صاحب دا مارغان او چې بادشاہ مرغه ته وکړه مرغه او ټوپ کړو او په ابراهه کانه راو غرزولو د بادشاہ په غي کې هلاک کړو قران کریم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فرمای علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم ترى آیت نګوري کیف فعل ربک باصحاب الفیل څنګه کار وکړو الله ستا داغه خاوندانو د اتیانو سره د اتیانو د فوج مالکانو سره ما څه چلو کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل ما د دوی ټول مکر او فریب تباہ او برباد وارسل علیہم طیرا اور رومه لګل په د پاسه مارغان می پر اولېګل هغه مارغانو څه چل کولو ترمیهم بحجاره من سجیل چاغه فوج او اتیان په کانو وښته او غارونه پکې جوړ او څنګه وښته فجعلهم كعصف ماكول ما دا غاتیانو د فوج د دس شی جوړ ک لکه د غویانو پخپو کې چې غیا پېمال شي غویان چې په غیا وګرځي یا تاسو دا غوبل چرته لیدلی وی چې غنم غوبل کوي تاسو ګورئ غویان چې په وګرځي نو هغه دومره غنم چې د دمره بوس پاتیش نو فجعلهم كعصف ماكول ما د مال پخپو کې پېمال شوی غوندي غیا پشان تمام فوج او تمام اتیان دا مارغانو په دومره کانو باندې زیر او زبر ک او فنافت او تباہ او برباد نکړ زمازیدانو دا کعبه دا چې د چا حفاظت الله پاک په مارغانو کړو
اوس داغه حفاظت بنی آدم متواله شوی بنی آدمو تداغه حفاظت حواله شوی ده نو انجام ګورې لګیاي چې